حضور علیہ السلام مبارک علیہ صحابی راغے کریم آقا مبارک تے فرمائے علمنی عملا انال به ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ یا رسول اللہ ماتا یو دس عمل او خایا چیزا اغا عمل کوم او پاغی باندې ماتا د مجاہدین ثواب ملاویږي نن سبا میں عزت مند دو قسم خلق دی دا خبره ګور ډیره زیاته ضروری ده ځان سره یاد وساتئ دو قسم خلق دی چاغي چې کم دی د هغه مجاهدینو د هغه ثواب نه صرف اور صرف د خلقو ذهن د هغه طرف نه لري کولو د پاره یا انسان په خپل باندې یو کار نشي کولای نه بیا کوشش کوي چې د نور انداز وي چې د دین دغه طرف نظر راوړي چې ما سره یو شی باندې خبره کوي دا غي نه د هغه او دا د مغرب د ټولو نه لوی سازش دی چې هغه مقصد هم دا چې موږ د خلک د مسلمانانو کې راولو چې هغه د جهاد نه منکر کی دا غي د ټولو نه لوی مقصد هم دا چې دا دومره هم فریضه په کومه فریضه چې دی په دنیا حکومت کولی شي په کومه فریضه باندې چې دوی د الله جل جلاله د دین جنډه په ټوله دنیا باندې اوچتولی شي د دک نه چې کوم دی سکا د دغه نه منکر کولو د پاره دوه قسم خلق یو هغه شو چې هغه په تیار باندې جماعت کې ناس تیار باندې چڼې تیار باندې روټیګانې تیار باندې چای کاوه دا خراس کا هر څه کوا او چې کوم فضیلت د جهاد فی سبیل الله د جهاد فی سبیل الله د مجاهد د پاره راغله دي د هغه ټولو مصداق صرف ځان جوړاوه چې نه دا زمونږ د پاره راغله دي دا موږ چې کوم عمل کوو د دې مقصد دغه دی دا قرآن کې چې په ځای باندې راغلي دي دا حدیثو کې چې راغلي دي دا غي مقصد دا دی چې دا مونږ کم کار کوو او بیا د هغې دپاره مثالونه مجیب عجیبه پیش کوه چې تاسو وله چې کوم دی لاړ شي مجاهد ټوپک راوالي هغې ولي جهنم ته لاړ شي مونږ وله دعوت ورکو جنت ته لاړ شي مونږ فایده وکړه که هغه فایده وکړه داسې داسې خبرې چې کوم دی دغه کول او داسې داسې مثالونه ذکر کول چې توره راواخله او په جو کمره کې تیاره ده دا مثالونه توره راواخله یو کمره کې تیاره ده او دا تیاره پې وها 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 یو شان لاس به دې ستړي شي ستړي شي ستړي شي تیاره به ختمه شي جواب راکې ختمه به شي ټول لاندې سادهګان ناستې وي نه ختمېږي جي خانمې بیا څه چلو کا یو شمه به لکه او راوړه هغه شمه په هغه تیاره کې ولګوه وړه شانتې بس معمولي شانتې خواري غواړي شمه صرف بله کا او راوړه پکې ولګوه نه د تورې ضرورت شته نه د ټوپک د ډزو ضرورت شته نه د سوکانو ضرورت شته هېڅ هم نشته نه ختمېږي په دې شمه پکې بله که رڼا شوه که رڼا نه شوه ټول ورته وایي رڼا شوه نو څه ورته وایي که دا خلک لګیا وي دا مجاهدین او شپه ورځ دا کفار وجني 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 دې سره دا کفر نه ختمېږي مونږ پکې د ایمان رڼا بله کړو مونږ پکې څه بله کړو او د ایمان رڼا پکې بله شي بعد د ایمان رڼا به راشي دا کفر په دې کټکولو ختمولو باندې نه ختمېږي چې تاسو یې ولئ هلته ساده سړي وي هغه سوچو کې دا خو رښتیا دا خو رښتیا هم داسې دا حقه خلک دي چې د دې کار مشن مقصد شاته برطانیه او دا جماعت راوخ که صرف د دې دپاره چې خلک د جهاد فی سبیل الله نه منکر کړي او د هغې خپل مقصد کې لاړل کامیاب هم شو صرف چې خلق د جهاد فی سبیل الله نه منکر کې لغدوه او روحه فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها او حتی چې تر دې پورې انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا د دې معنی داسې کوي تاسو د الله په لار کې وځئ که بسترې در سره وي او که نه که سامان در سره وي او که نه همدارنګې که تاسو سره چې کوم دی څه وي هغه خپل سازو سامان هغه سټو همدارنګه نور شی در سره وي او که نه او کملا پورې چې کوم دی سلنډر تړلی وي او که نه وي تړلی بس وځئ دا عزتمندو دین اسلام پورې ټوکې شوې حالانکه څومره علماو محدثینو مفسرینو چې د جهاد فی سبیل الله معنی کړی علامه بدر الدین عینی هغه د جهاد معنی کړی دا هغه څه فرمایي بذل الجهد د خپل جهد او د خپل کوشش صرف کول دي پس کې فی قتال الکفار په کټ کولو او ختمولو د کفار کې لإعلاء کلمت الله د الله جل جلاله د جنډې د اوچتوالي دپاره دې ته جهاد وایي چې ته چې کوم دی کفارو سره په میدان کې ودرېږې او بیا الله جل جلاله چې فرمایي فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر دا ټول آیتونه چې څومره راغلي دي وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما دا ټول دا څومره آیتونه چې راغلي دي ښکاره مقصد دی کلو مقصد دی چې دا الله جل جلاله مجاهدین الله چې څوک د اعلاء کلمت الله دپاره په توره باندې لګیا وي جهاد کوي حضور علیه السلام مبارک له یو کس راغی چې یا رسول الله کوم حدیث وچوي یا رسول الله عمل راته داسې وښایه نو نن سبا دام وي او بل سړی راشي هغه وایي نه
دا زه چې په دې جماعت کې کوم ذکر کوم ذکر دې ته جهاد اصغر وای، دې ته سوی جهاد اکبر وای، او دا مجاهدین چې هلته ناست دي دې ته جهاد اصغر وای، او دا حضور ویلی دی رجانا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. دا مونږ چې دلته نفس سره لګیایو او دا په کور کې دا په جماعت کې دا د ټولو نه لوی جهاد دی. بس راځه ما سره تسبیح اړوه، دا د ټولو نه لوی جهاد دی د دې دوه خلکو د لاسه. حالان کې که دا د ټولو نه لوی جهاد وي د حضور علیه السلام صحابو به جماعت نه وي پرېښودی، پوهېږئ دې باندې د حضور مبارک شاته به مونځ نه وي پرېښودی، د کریم آقا مبارک ښایسته جماعت مسجد نبوي به نه وي پرېښودی، همدارنګې به چې کوم دی څه نه وي پرېښودی، بیت الله شریف به نه وي پرېښودی. اسلافو نه تپوس وکړه حضرت عبدالله ابن مبارک چې دا چې کوم دی یو داسې تابعي دی چې دا محدث هم و، دا عاشق هم و، دا شاعر هم و، دا مجاهد هم و، دل الله ډېرې مرتبې ورکړي دي. د ترسوس په دغه ښار باندې په سرحد باندې دا مبارک د شپې په یخه یخنۍ کې یخه هوای چې کوم دی د غوږونو سره لګېده او د مسلمانانو چې کوم دی د لښکر پهرداري کوله. په دغه ټایم کې ورته چا د شپې په هغه یخه شپه کې وی یره عبدالله ابن مبارک دا فضیل بن عیاض څه بختور سړی دی. فضیل بن عیاض چې و دا ډېر مشهور بزرګ او ډېر لوی عابد و زاهد و وایي څه ښایسته او بزرګ انسان دی او څه ښکلی خوش قسمته دی. وایي ولې؟ وایي شپه ورځ په مکه معظمه کې ناست وي، د ورځې چې کوم دی سوي روژه وي، د شپې ټوله شپه الله جل جلاله ته عبادتونه کوي، مطاف کې لګیا وي، طواف کوي. نو څه ناشنا خوش قسمتي ده. د مبارک په هغه ټایم کې قلم راواغسته او یو شعرونه یې ولیکل او هغه کس ته وی دا به یو سې حضرت فضیل بن عیاض ته به یې وښی او شعر کې یې ولیکل یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادة تلعب. اے حرم کې عبادت کوونکیا، اے په حرم کې عبادت کوونکیا، که ته راغلی زمونږ عبادت دی وکړه خپل عبادت به درته لوبې ښکاره شي. سړي ته معنا هم ګرانه شي، هغه په طواف مطاف کې لګیا دی عبادت کوي، ورته وایي دا تا ته خپل عبادت به درته لاب ښکاره شي، لوبې به درته ښکاره شي. او بیا ورته وایي کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتحطب. فرمایي ورته چې څه چلو شي، ته چې کله راوځې دا شعرونه ډېر ناشنا دي، ته چې کله راوځې او ځان باندې خوشبویي لګوې نو خوشبویي هم ډېره زیاته ښایسته ده. ته چې کله راوځې او ځان چې کوم دی ښایسته کوې، پاکې کپړې واچې دا هم ډېرې زیاتې ښکلي دي. خو یاد ساتئ چې ته کله ځان باندې خوشبویي لګوې د هغې خوشبویۍ رنګ جدا دی، د هغې چې کوم دی څه جدا دی، بوی جدا دی. زمونږ خوشبویي هم جدا ده او هغه خوشبویي دا ده چې زمونږ اسونه کله د حملې په وخت کې په دشمن باندې په تیزۍ باندې ور رواني او دا د خپل سوم چې دی دا په دې تیزۍ باندې په دې ځمکه باندې لګوي او د دې نه دا ګرد و غبار بره راخیږي او هغه ګرد و غبار زمونږ په سپېږمو باندې لګي. دقه زمونږ دپاره چې کوم دی خوشبویي ده د الله جل جلاله په لار کې چې ستا په خوشبویۍ باندې د جنت وعده نشته، ستا په مشکو عنبرو باندې د جنت وعده نشته. زمونږ چې کوم دغه خوشبویي ده په هغې باندې الله د جنت وعده هم کړې ده او فرمایلی دي چې د الله په لار کې د چا په سپېږمو باندې دوړه لګي نو دا دوړه د جهنم اور به الله چرې برابر نه کړي یو بل سره.